په کوزدر کې که یو طرف ته ولس د ګرانۍ نه فریادي دی نو بل خوا قصابان وایي چې دی د انتظامیې لخوا مقرر کړی شوي د غوښې پی کیلو قیمت 900 روپۍ خرڅ کې تاواني دي او کچره حکومت په دې فیصله نظرثاني ونه کړه نو دوی به کاروبار بند کړي. بند نه غوښه راوړم او اته دړۍ غوښه راوړم د بند نه دا ورته وشو چې موږ 15 روپۍ وبللې موږ درته هېڅ صاحب ویلي وو خیر هفته په 900 خرڅه کوي بیا به څه کوو که نه موږ دا ورته وشو چې موږ 8 روپۍ الټه تاوان وکړو په چور هم سیر وړاندې دي وړي لکه موږ دا درخواست کوو چې یاره موږ تاسو انصاف وکړئ موږ لکه مظلومان یو خبر ده چې موږ د وردۍ ورقه درکوو د هغو حقوق منو ځکه چې موږ د هغو ته هېڅ خبر نشو ورکولی که موږ د انصاف ونه کړه چې نو نور هم خراب شو ما ورته دوکاندار نه وړه راواغسته او 1500 روپۍ ما در کوم ما راوړه راکړه دې باندې لکه د وړو پیسې به دې وخت کې نن سبا نه پیدا کېږي دغه وجه ورور دا سروي چې شارټ شوي دي یا غوښې ګرانې دي صرف د دې وجې نه چې د افغانستان ته او یا دوبۍ ته دې طرفونو ته دا سروي او غوښې روانې دي مونږ دا د وزیر اعلی صاحب نه یا د اعلی مخ چارواکو نه هغوی نه دا مطالبه کوو چې دا دغه دې بند شي چې کم از کم د خپل عوامو ته ریلیف میلاو شي. بل خوا د انتظامی افسرانو وینا ده چې کومې نرخنامې د ډیپټي کمشنر کوزدر لخوا جاری کړې شوي دي په هر صورت به عملي کولی شي. ایډیشنل اسسټنټ کمشنر چکدره سردار باچا وایي انتظامیه خو برپور ایکشن کې ده او چې کوم نرخنامې زمونږ ډېر لوور ډي سي صاحب چې کوم ایشو کړي دي دوکاندارانو ته رسېدلي دي او په دې باندې چې کوم وایلیټرز دي نو د هغې خلاف موږ سټریکټ ایکشن اخیستی دی او دې کې خصوصا چې کوم کسابانو خلاف دغه راغلی و کمپلین خلکو چېرې دوی چې کومه نرخنامه موږ ورته ایشو کړې ده د هغې مطابق دوی هغه غوښه نه خرڅوي بیا نو د هغې خلاف اے سی صاحب هم ایکشن اخیستی او ما هم ایکشن اخیستی پرچې هم ورکړي د خلکو له پوه شوې فاین کړي هم دي او دې نه علاوه چې کوم نور اشیا خوردنوش دي د هغې هم مونږ لګیو ټایم اینډ اګین مونږ د هغې چې کوم نرخنامې چې دي په هغې باندې لګیو سوپرویژن کوو پوه شوې ایکشن هم اخیستی دی. په کوزدر کې د بنیادي خوراکي سیزونو د قیمتونو په خصوصي توګه غوښې په حواله د انتظامیې او قصابانو ترمنځ پیدا شوي تاوتریخوالي نتیجه چې هر څه وي خو پیدا ولسي پکار ده. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدر.